او بالماضي دا انسان خرابوي او غرقوي. د دې د وجې نه یو واقعه راځي، عیسی علیه السلام په یو کلي باندې ورغلی او چې کله کلیوالو له ورغلی، کلیوالو د عیسی علیه السلام ډېر قدر عزت وکړو. په دې کلي کې ښکلي ښکلي باغونه وو، ښایسته ښایسته چینې وې او مدیدار خلک خوشحاله اوسېدل، ښه برابر. د هغې نه وروسته بیا عیسی علیه السلام خلکو د عیسی علیه السلام ډېر قدر او مدار وکړو او عیسی علیه السلام د هغې سره څه وخت ایثار شو. بیا د عیسی علیه السلام لاړی او چې کله د عیسی علیه السلام لاړی نو 3 کاله پس عیسی علیه السلام په کلي باندې راغلی او چې کله عیسی علیه السلام په کلي باندې راغلی نو ګوري چې هغه کلی غونډ وران شوی دی، ورسره چې کوم دغه باغونه وچ شوي دي، هغه اوبه وچې شوي دي. عیسی علیه السلام ډېر حیران شو، تعجب یې وکړو چې یا الله په دې 3 کاله کې په دې کلي کې دومره انقلاب راغلی چې غونډ کلی وران شوی دی او ورسره باغونه خراب شوي دي، وچ شوي دي، چینې وچې شوي دي، دا ولې؟ الله تبارک وتعالی عیسی علیه السلام ته وحی وکړه چې عیسی واوره، په دې کلي کې خلک خوشحاله او برابر او ښه څه وو، خو په دې کلي باندې یو بېلمال سړی تېرېدو او د دې چینې نه اوبه څښلې وې. د هغه بېلمال سړي د چینې د اوبو څښلو د وجې نه غونډې چینې وچې شولې او ورسره چې چینې وچې شولې، اوبه هم وچې شولې او چې اوبه وچې شولې خلکو دې ځینه کډې وکړې لاړل او ځای چې کوم دی کلی وران پاتې شو. نو سوچ تاسو وکئ چې د یو بېلماله په یو کلي باندې د ورتګ د وجې نه دومره نحوست او سپېروالی، نو چې په کوم کور کې بېلمال اوسېږي د هغه به څومره سپېریا کور و، کور به څومره سپېرئ. د دې د وجې نه لمونځ کوئ. الله تبارک وتعالی جناب رسول الله او هر مسلمان ته وایي چې قو انفسکم و اهلیکم نارا، ای مسلمانانو ځان د جهنم د اور نه بچ کئ، اهل و عیال د جهنم د اور نه بچ کئ. هسې نه چې هغه ځای نصیب شي چې هغه ډېر حطمه دی او حطمه دی او ورسره چې کوم دی سقر او حاویه ده او حطمه ده او دا مختلف کندې د جهنم د 7 طبقې دي، ډېرې خطرناکې لملمو. نو د هغې نه چې کوم دی د بچ کېدلو دپاره 5 وخته لمونځ کوئ چې د دې په برکت سره الله تعالی تاسو د جهنم د اور نه بچ کړي او په کورونو کې ستاسو برکت او خیرونه راشي او د خیر د وجې نه تاسو چې کوم